صحابه ته مخاطب شو او دا تقریر اواز یو توکو چې اے اصحابو په تاسو باندې یو میاش را روان ده چې په دې کې ليله القدر ده او هغه ليله القدر شپه د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ده او دویم په دې تراویح قیام اللیل قیام رمضان دا په دې امت باندې مقرر دي او بل دا میاشت د صبر میاشت او د صبر بدله چې دنو دا جنت په لګ باندې صبر وکي په تند باندې صبر وکي نور د ژوندۍ د ادوار نه صبر وکي نبی علیہ السلام وی دا صبر بدلا جنت بل دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا داسې میاشت ده چې کله میاش رانوي کیږي نو د دې امت محمدیه صلی الله علیه و آله وسلم د فاره جنت ته تللی یو روایت کی راځي چې په دې میاش د رمضان را روانه په دې جنت کې یو بهترین هوا چلی او داغه نه یو بهترین आवाज راوځي د پوس وکړی شي چې نن په دې جنت باندې نن په دې جنت کې یو جدا ماحول له یو جدا انداز دی هغه فرشتو ته د جنت کې چې کومه فرشتي اوسېږي هغه ته دا جواب ورکړی شي چې په نبی عليه السلام په امت باندې میاشت د رمضان را روانه ده او د هغه میاشت د رمضان دراتلو نو مخکې دا هوا رااله نو دا د نبی عليه السلام د امت خصوصیت او د دې امت د بار جنت خسته کولای کیږي هر ورځ او د جهنم دروازې بند کړي شي او جنت وته تیاری دا د امت خصوصیت نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې میاش کې د دنا سرکشه شیطانان چې کوم دا لغزش کې آرته په خطا کې آرته او خطا کوي هغه شیطان وتړل شي بند کړي شي او د فلې دا بدبوئی چې دا په مشک او په عنبر باندې بدل کړي شي یو روایت کې راځي چې دا په کوم صورت کې بدلی نو یو صورت خدای چې دا عام لیول کې بدلی دویم صورت دار چې کله د خلق د قبرونو نه راپاسي او محشر میدان ته راجمع کیږي او را رواني نو د نبی عليه السلام د امت چې کوم موږ او تاسو یو مخکې ته شو وستي د دیو د فلینا یو بهترینه خوشبو وزي او دا په هغه امتونو کې پیژندل کېږي چې دا د نبی عليه السلام د امت روزديار دي الله رب العزت موږ ټول ته رانه یا الله رب نبی عليه السلام فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې دا روزه چې دا زماره لپاره او زه دې بدله په خپل ورکوم یا زه دله په خپل بدله کې ورکړل کېږي څنګه الله درته لپاره دا یو انسان مو په یو خوشي خپل کې روان په یو جدا کمره کې وناس دا خوراک نه کوي دا څښاک نه کوي دا روزه نه ماتي د دې نسبت خاص د الله رب العزت سره ده الله رب العزت دې اجر په خپل ورکړي بیا موږ تاسو دا کوم قرآن ویل شو کوم کلام ویل شو نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د علی رضی الله تعالی عنہ زویره دا غنه روایت ده چې کله یو انسان قرآن په ولاړه په قیام سره وللی کدا نفل منځي کدا فرض منځي او کدا سنت منځي د یو لفظ باندې ول الله رب العزت سر نه کوي ورته او چې کله دا په مانځه کې وللی خو د ودرېدو طاقت نه مجبورای بیماری سپینګری او پناس دیناسي او قرآن وللی الله رب العزت ولا په یو حرف باندې 50 نه کوي
محترم د نیکۍ پته به کله لګي او د دې څه حیثیت دی. نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی چې د انسان ته د ځمکه په ورځ کې څو آوازه کوي. اولنی آواز ورته دا کوي چې ای انسانه ته زما په شا باندې ګرځې، زما په شا باندې قدمونه دي، دا قدمونه دي لکه په قلاره ده څه موده پس به مې غیږ کې راځي. دویم آواز ورته دا کوي چې ای انسانه ته چې په دې ځمکې په زما په دې شا باندې قسمه قسمه طعامونه او نعمتونه استعمالوي، د دې نعمتونو شکریا ادا کړه، د الله تعالی عبادت کوه، په دې نیت استعمالوه چې زه دا نعمت وخورم چې زه د الله تعالی عبادت ته برابر شم، د الله تعالی عبادت ته جوړ شم، د الله تعالی د عبادت قوت را پکې پیدا